او کې دا سوي لکه ملغلري چې را بهيږي او بیا یې صحابه ته وی زه چې صحیح نم کدا تاسو ولید او زه چې ساورم کدا تاسو واورید او ما ته چې معلوم دي کدا تاسو ته معلوم شو زما د پاغه الله قسم چې زه پاغه نبی را لګلم تاسو به خوراک کول پرې دی د خپل زنانو سره په بشترو باندې کې ناستل پرې دی ځنګلونو ته به وځي او په سرونو کې به خاوري واچو دا زه دومره د یری او د وحشت او د دهشت زیاده چې دا هر ورځ اعلان کوي چې زه ګوره د یوازوالي کور یم زه د چینجو کور یم زه د تیارو کور یم دې کې د سړي سره هیڅ قسمه څه شی نه راځي سوا د خپل عمل نه او بیا نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایل وې زه په دې یریږم چې زما د امتیان بیا د خپل مړي خول پریدي ورنه ما به الله ته سوال کړو او دیو ته به د قبر د عذاب او د سزا خولي و زما ورونو دینه بل غټه د عبرت خبره نشته مونږ ته الله تبارک وتعالى یو دین او شریعت را کړی دی او داغي اصول او بنیاد چې دي دوه سيزونه دي قران او حديث او په دغه قران کریم کې رب العالمین او داغي په تشریح کې رسول کریم علیه الصلاۃ والسلام مونږ ته ټول هغه اصول خولي دي چې د مرګ نه وروسته په سړی د شرم نه د تباہی نه د بربادۍ نه د رسوایی نه بچ کیږي ما چې کوم آیات ویلې ده په دې کې الله یو خبره د کولو او د یوینه د منکیدو حکم کړ دی وې دا کارو کوي نو آخرت کې به همیشه کامیاب وي د کېدو خبره څه ده یا ایو الذین آمنو د اسمانون نه دا یو اعلان راغلی چې د ایمان خاوندانو اتقوا الله حق تقاته د خدای نه داسې ویریږئ لکه د الله نه چې د یری حق دی دا د یری د اواز هم کومه د ګیري او د پټکي سره او تی هم کې خو د یری د پاره معیار څه دی د دې علامه څه ده د دې نښې څه دي یره څه ته وایي مون خدا کار کو کنه چې دلته زلزلہ شي جواری ته کسان ناسي منډي کې ویا الله خیر چې زلزلہ ودرېږي واپس راشو د جواری په مجلس کې کینی نو د خدای نه یریږي کده د خدای په عذاب پورې فشار کوي منګه هغه قومي چې په 2010 کې په 2005 کې په 2016 کې تیز زلزلہ راغلی و او دا غینه رستو په افتر شاک سره اتلو قسم په خدای په خپل غوګونو مې اوریدلې دي چې بنګوره کې یو کس بل توی بیا مسکال ورکو د خدای عذاب ته مسکال ویل قران د فرعونانو ذکر کړ دې دا ډیر غټ ظالمان قومو او دیو چې سکړ دي نو دا دومره ظلمونه چانه دي کړی او چې کله په عذاب راغی نو د موسی علی السلام پسې باندې نوات لاړه او فرعون به سره وی یا موسی ادع لنا ربک موسی د خدای ته وایي چې موږ ته اوس دا عذاب زمونږ نه لري کی موږ توبه او باسو ایمان راوړو په هین د عذاب کې فرعون او فرعونیان هم د الله د عذاب نه یریدلی او موږ نن دی سوشل میډیا او د یورپ دی تربیت دی هته ورسولو چې زمونږ نوجوان دومره وحشي دي چې د دن خپل جماعت میر دی اجرت میر ده او خپل خاندانی روایت هم ییر دي او قسم په خدای د سترګو نه غنه هم ختم شوی دی مونږ خو د دسي علاقو او د دسي دستور خلک یو چې د هغه کلی سړی برخکاره شول د والکان چپ شوی مشر روان دی صبر وکړه چې دی واوړي په دې روډ به موږ په بستونو کې تلو الکانو به غپ لګو په خدای یقین وکړه چې زنانه به راوخته یو بل تاوازو کوي چپ شه زنانه راوخته د منګوري پوری بچا سان اغیس مونږ یو دومره د عزتمند او د حیانات معاشري پیدا وارو او افسوس چې مونږ ته یورپ یو داسې سیز راکو چې زما وراره خورای په بړستنه کې په ګوګل لا هغه شی ورکي چې هغه په اسرایلو کې يهوديان هم نه ورکي او چې پلار دې تاسو کې ویزه په د کالج هوم ورک په دې باندې کومه پلار غریبي پوه نه شي دې په هوم ورک نه کوي دې په بل ورک کوي داغه ورک ته چې دا انسانيت هم نه کوي خو نو جوانان دي دا خبره د زړه په وګو اوري چې دا څومره سدي کړی دي او تا ګوګل له سور کړی دي او په دې ګوته باندې دی به دا غي سرچینګ والے دي نو چې دا د ګوګل هیستوري خو به ته ډیلیټ کی نو کرور دی بیا ګوګل او دا هیستوري نه ګوري تا تعالی ډیر چل پکې درازي او موبایل به ريسټور کې او سل قصې به سره وکي زما دي په خدای قسم دا د خدای کیمری دي دا ګوته او قران سوره یاسین په دې گواه ده اليوم نختم على افواههم الله وینن به په خلو باندې مهر ولګم چې بس کډيري دروغ دی ویل ډیر پراډونه دي کړ دي وتكلمنا ايديهم په دې مجلس کې علما قاریان دی وي ګوتې به زما سره خبرې کوي لاسونه دا ګوتو کې د خدای کیمری لګیدلې دې کیمری ته نه وایرس کیږي نه د دې میموري پول کیږي او نه د دې نه یو خبر اوټ کیږي او دا د شي کیمری دي چې د کم وخت نه الله پیدا کړی دي په دې کې باقاعده د ریکارډینګ سیستم دی او د قیامت په ورځ باندې دا ګوتې بیا گواه کوي چې الله دې الګ په ما باندې د جمعې په ورځ د شو قدر په میاش کې د جمعې په شپه د روزي په میاش کې په پلانې ورځ باندې دا کارونه کړی دي وتکلمنا ايديهم
لاسونه به خبرې کوي، څرمنې به خبرې کوي، خپې به خبرې کوي. زما ورونو دا ټول د الله کیمرې لګېدل دي. تاسو به لیدلي زمونږ په بعض ځایونو کې لیکلي کیمرے کی آنکھ آپ کی طرف دیکھ رہی ہے. د اسمان نم आवाज کیږي کیمرے کی آنکھ آپ کی طرف دیکھ رہی ہے. خو د خدای هغه څه بل شان کیمره ده، هغه داسې کیمره ده واذا زلزلت الارض زلزالها. سورة زلزال چې ده دې کې چې اخري ته ورسي نو واخرجت الارض اثقالها يومئذ تحدث اخبارها. قیامت په ورځ به ځمکه خپل خبرونه بیان کړي. رسول الله سلام پس یو صحابي راغی د الله رسول ځمکه به څنګه خبرونه بیانوي. نبی علیه الصلاۃ والسلام ته وی زما مرګري د دې په شا چې څه چا کړ دي دا ټول د ځان سره ریکارډ کړ دي. ته د خپل پټي په پوله باندې ناسي توت ته دې ډډه الله موبایل دې راغسته دی او د هغې مس یوز دی وکړه، د اسلام خلاف دې پوسټ ورکړه، د یو تورسري تصویر دې په ورکړه. په دونه غیرت د نتل چې خپل ساده تر دې راغسته دی په هغه باندې ټیک ټاک جوړې د هغه نه کنځلې وباسي. د توت دیونې د ځان سره ریکارډینګ وکړه، په کومه ګټه چې ناسې دی ریکارډینګ وکړه، په کومه کمره او دیره حجره کې چې ناسې دی ریکارډینګ وکړه. نن خو دلته لمده ژبه ده، ته هر څوک دوکه کولی شي. خو د خدای عدالت چې ودرېږي او قایم شي او الله په خپله باندې فیصلې شروع کړي نو الیوم نختم علی افواههم، بیا به یوه خوله خبرې ونه کړي. هلته به وکیلان چاړاګاني، ډاکټران به چاړاګاني، پروفیسران به چاړاګاني، لوی خلک به چاړاګاني، واړه خلک به چاړاګاني. نو باری تعالی فرمایي چې که زمانه په دغه ځایونو کې ځان بچ کول غواړي نو ای د ایمان خاونده اتقوا الله، د خدای نه ویریږه. څنګه ویریږه؟ ما وی دعوه خو موږ کوو، خو موږ یو کس چرته کې ګناه پرې نه خو بلکې پیشاړې پورې کوو. نو الله وایي ته زمانه داسې ویریږه حق تقاته، د خدای د یری چې څنګه حق دی. د تفسیر قرطبي لیکلي دي چې د الله د یری حق څه دی. نو په دې باندې روایت راوړ دی د ابن عباس رضی الله تعالی عنه په روایت چې رسول الله سلام فرمایل چې د خدای نه د یری حق ادا کول دادي بأن يطاع فلا يعصى، چې د دې امت نارینه او زنانه او غریبان او مالداران او د دې امت لوی واړه چې دي د الله داسې تابعداري وکړي چې یو د سترګې د رب امر نافرماني ونه کړي. موږ خو د هغه دور خلک یو چې په لاس کې خلکو تسبیح راغستي او چې په لارې د مسلمان خور او لور رواني دي د ښکارانو سپي هغه ته ګوري باقاعده او په لاس کې تسبیح اړوي. بر زبان تسبیح در دل گاو خر ای چنی تسبیح کی دارد اثر. په لاس کې دی تسبیح دی په جبه سبحان الله وی ازره کې دی گاو خر دی. شاعر وی دا اثر نه کوي. بأن يطاع فلا يعصى، په دکان کې دننه ناسي نو د الله نافرمانی به نه کوي او د حکومت په کرسۍ باندې ناسي الله به دې ځان ته مخې ته کړی. شیخ الهند رحمه الله لیکلي دي چې جنت نه په مدرسو کې شته، نه په خانقاهونو کې شته، نه په تبلیغي مرکزونو کې شته، نه په درسګاهونو کې شته. وی جنت په څه کې دی؟ وی جنت یا په سرکاري دفتر کې دی، یا په دکان کې دی، یا په پټي کې دی. کم سرکاري کس چې په سرکار کې خپل د الله حکم پوره کو ماته نه کو د سرکار د کرسۍ د جنت بوراق دی. خیر دې کده تهجد نه کړي، خیر دې کده اوابین نه کړي، خیر دې کده اشراق نه کړي، خو چې د خپل قلم صحیح چلولې او د یو مسلمان خدمت کړي نو دو په میاشت کې 60 70 1 लाख 20 30 40 دا به جب تم راوستي خو د دین لاندې و سره جنت الفردوس او جنت النعیم هم راغلی. د ټوله کرسۍ د کرسۍ چې د جنت براق دی، د ټول جنت او دوزخ په دې کې دي. منګه چې هغه ځکه څوک ناس دي نو هغه چې څوک رشوت راوړي وي مال یې ګفت راوړ دی واړه بول په بوتل کې واچو لپاسه په لیبل ولیکا خالص شهادت، لکه نو واړه بول په خالص شهادت لیکلو سره خالص شهادت کیږي. ته ګفت وای، ته زیلوډ وای، ته بل څه شی وای، خو قطعا حرام دي. خلک سودونه کوي په بانک کې، اکاونټونه ټول سودی دي، کاروبارونه سودی دي. او چې ته خبره وکړې وای دا د مولا د نیکه دین نه دی، استاد نیکه شو خو د رسول الله مبارک چې سویلی د سودو 1 روپۍ خوراک د شپږ دیش پیری زنا نه زیات ګناه دی. نبی علیہ السلام فرمایي ادنا ګناه دا دی ان تنکح الرجل امه، لکه سړی چې په خپل مور په خپل باندې نکاح وکړي. قرآن وایي سودخور د سود نه قلار شه او فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. کستا په سر کې د میخې امریخ کریم ولاړې دي کنه، خو زما اعلان جنگ واوره او زما جنگ ته تیار شه. د سودخور سره د خدای اعلان جنگ دی. نو اتقوا الله، د سرکاري کس ټول جنت چې د په کرسۍ کې دی. منګه د سرکار چې څومره کسان یو هغه چې په خپل ډیوټي کې صحیح په طبیعت جوړیږي هغه وکي او چې بیا کله ریټایر شي نو سپینه ټوپۍ په سر کې بیا مرکز ته ځي. مرکز ته نه ته کعبې د رب ته لاړ شه، خو تا چې 40 سال کې غلاګانې کړې دي
ستا د دفتر یو دیوار هغه د ځان سره ریکارډ کړ دی ته خو هغه کس چې تا پاس په کرسۍ لیکلي وو الراشي والمرتشي کلاهما فی النار او لاندې به دې سړي ته وي 30,000 روپۍ راکړه کار دې بیا نه کېږي زما آرډر شو دی ګوره بل اوس بدلېږم زمونږ یو وابډا والا د 4 کلو امر بجلي سیزي او دسله چې اوبه ګرمۍ هغې کې هم راډونه پراته او د دوی په تنرونو کې هم راډونه پراته دي او هغه چې پارې شي ته وایې دا خلیفه اول بلاپسل روان دی او دا نیم دین چې دی دا د راټینګ کړ دی کریم رب به د یوې ذرې اډیټ کوي دلته خو چې افسر ریټایر کېږي نو چې څوک اډیټ والا راشي نو هغه له روره کمره والي او زبردست ګډ پې وخورئ او زبردست کوټونه او صادرونه وله ورکي او جبونه وله ډک کي او هغه یې وکړي چې د خوځخیل نه وله بډخیله جوړه کړي د شپې نه وله ورځ جوړه کړي او د هغه د ټول ان اوټ بالکل جایز کې وایي زما په سر کې خیر غواړه الله وایي دلته خو ستا په سر کې خیر غواړي خو زما یو بل عدالت دی دا فیصله به بیا چیلنج کېږي ومن یعمل مثقال ذره خیرا یره ومن یعمل مثقال ذره شرا یره یوې ذرې به الله حساب کوي دا نه ده دا خو تا سره یو ټیم امانت و امام احمد بن حنبل رحمه الله چې و د مشر زوی چیف جسټس و نوکریان یې ناروا نه دي او وزارت ناروا نه دی دکانداري ناروا نه ده خو د خدای پولې کراس کول ناروا دي په خپله پوله کې خو چې نیمه انچه خښته څوک راوباسي ته وایې یا یې وژنم او یا به مې وژني الله وایي زما پولې چې چا کراس کړې ومن یتعد حدود الله فاولئک هم الظالمون دا د الله د حکمونه د الله پولې دي امام احمد بن حنبل رحمه الله به د خپل ذکر راته عدالتونو خواته د هغه کوټۍ وه نو چې کله به راغی د هغه کله به یې نه څه خواړه نه به یې اودس کوو چا ورته وایي چې ستا دا زوی خو رشوت نه هلي دی خو په عدل کې ضرب المثل دی ته د ده کره د اودس ولې نه کوې دا خوراک ولې نه کوې وي زما دا زوی ګورنمنټ سروینټ دی دی د حکومت ملازم دی نو دی خو حرام نه اخلي خو که چېرته یوه ورځ دی د خپل ټیم نه 15 منټه مخکې وتی نو د ده دا تنخواه حرامه ده زما د امام احمد بن حنبل دپاره ده که راودس حرام دی دا خلک وو موږ اکثر بل ته وایو ته زما د کلاس ته ګوره هلته جنازه ده هلته لاسنیوه ده هلته تپوس دی چې څه د دنیا غم خاده دي دا موږ یوټۍ پټۍ کې کوو لکه ماسپښین نه وروسته بیا کرپي بیا تله نه کېږي ځای خوشی پروت او بیا وایو الله دې رحم وکړي نو ته بره شیشې ووله وایه خدایه ګلونه یې کا ګلونه نه شیشې به دې راځي او په تندي به دې لګي د اکشن ری اکشن یو د عمل ردي عملي کما تدینو تدانو چې څنګه کې دغه شانتې به سره کېږي کر د ګلو کړه چې سیمه دې ګلزار شي او ازغي مه کره په خپو کې به دې خار شي ته کرې غنې وایه خدایه ګلونه یې کا الله یې ګلونه کولی شي خو کوي نه الناس د کالام په پلین کوچ کې خدای به پېښور ته ورسوي خدای دې چېرته نه رسوي الله دې رسولی شي خو دا د الله د قانون نه خلاف ده حق تقاته دا دی سرکاري کس به مسلمان شي او د زمیدار لپاره شیخ الهند رحمه الله لیکلي دي چې د ټول جنت په پټي کې دی دی چې ټماټر واچوي خاص خالان دی واچوي غټ غټ په لپاسه واچوي او په لارې چې روان یې تسبو کړس جوړي من غش فلیس منا تا نن په شلو شاپرو کې ملاوټ کړ دی رسول الله سلام روان دی د یو ځای کې غنم ډېری دی سړی ورته ناست دی خرڅوي یې رسول الله سلام پکې لاس دننه کو وی هلکه دننه خو دا غنم لامده دي وي دا جیب یې باران شو دا له پاسه مخې غرمو ووهو نو وچ شو او دننه خو دا لالون دی نبي علیه السلام من غش فلیس منا ویل چې چا ملاوټ کړو زما امتي نه دی دا غنم ولړه چې دا لامده او دا وچو دا خلک وویني د دکاندار ټول جنت د دکان په کاونټر باندې دی د خیر د که تعجد نه کوي خو چې دی خلکو له صحیح سودا ورکړي کانی کیلې اور اور د کانی کیلې اور نه وښی درته سیمپل یو هلته به ورته دعا کوي چې کور ته راشي بیا به خیرې کوي چې واپس ځي به دکان بند کړی زما ورونو یا ایها الذین آمنو اسمان نه آواز کېږي که سپین ګیری یې که هلکې که مالداره یو که غریب یې خو د الله نه داسې ویرېږه لکه څنګه چې د الله د یرې حق دی او هغې اولنۍ د هغې انډیکیټر او علامه دا ده بأن یطاع فلا یوصى دویمه نښه ابن عباس رضی الله عنه وایي دا ده بأن یذکره چې د الله ده ته هر ټیم یادي فلا ینسا یو ټیم هم نه هېرېږي د لور واده دی الله ورته یاد دی د زوی واده دی اجړاګان او بدګان پکې نه ګډوي اسمان په ډزو نه ولي د خدای خدایي نه چیلنج کوي دی د زوی په واده کې هم مسلمان دی د لور په واده کې هم مسلمان دی دته به الله یادي الله یاد څه ته وایي الله خو هر چا ته یاد دی خو دې وخت کې اوس د الله حکم څه دی نو دته به الله او درېیمه خبره د حق تقاته دا ده چې دی به د الله شکر وباسي څنګه حل الحمدلله بالکل برابر یم هر څه ډیر دي د خدای نعمتونه دي او فلا یکفر د الله ناشکري به نه کوي نو دا حق تقاته دی زما ورونو د کامیابۍ یو خبره دا ده چې د الله نه سم یېرېدل غواړي او دویمه خبره الله فرمایي ولا تموتن الا وانتم مسلمون د اسلام نه چرته هم مه وځه چې مرګ دله راځي نو فرشتې به وایي چې موږ مسلمان مړ کړو ترمذي شریف کې روایت دی
یو صحابي په حج کې وفات شو صحابه ول غسل ورکو عطر پیاچو نبی علیہ السلام نه 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 وی مکوي وی ولي وی دې په احرام کې مړ دی او دې محرم دی او دې چې قیامت په ورځ را پاسي نو دې وی لبیک اللهم لبیک. نو زمارونو همیشه چې سړی مسلمان اوسېږي مرګ ولا راځي دا مسلمان د مسلمانۍ په لوباده کې رسول الله سلام فرمایي کما تعيشون تموتون چې څنګه ژوند تیرې دقه شان بمري چې د لسم اگزام راشي او الک تک کار نه کړي او دا سلک څخه خلې نیولې خدای په پس ډیویژن کې پاس کې دا به الله دې پاس کی چرته نه پاس کوي بل الک بزان کړولې او زمونږ د علاقان به اکثر وایي زمونږ حال خرچ شو نو ولې هغه بل چې پکې A1 ګریډ اخیسته دا هغه نو خرچ شوی خدای چې دا کم بې غیرته دی کار نه کړي ټول شپه موبایل ته ناسي الته کې پارچه د میث یو دی د انرژي فزکس الله ماستن پاکټونه ځان سره وړي بیا تشتله او تش راځي دغه شانتي زمارونو اخرت ته ځان تیار ساته کما تعيشون تموتون چې څنګه ژوند تیرو دغه شان بدل مرګ راځي او بیا رسول الله سلام فرمایل وکما تموتون تبعثون چې څنګه مړ شو چې دغه څه برابر کېږي زمارونو ډیر د عبرت مقام دی حاجی صاحب یو ډیر نیک سړی دا زوی یو ډیر لوی عالم دی او د ډیر غټ جماعت امام دی او د غټ علاقې امام دی دی حاجی صاحب خپل اعمال هم ډیر زیات او د بچی ټول نیکان دي الله به بخلی او ډیر لوی جنازه او د علاقې معززین پکې دی الله مرحوم مغفور کې موږ په خپایو خدا د الله فیصله وا الله دې ورته ایمان نصیب کړي او د الله دې ورته مغفرت ورکړي دې زامنو ته دې الله صبر جمیل ورکړي او دې حاضرینو ته دا درخواست ده خصوصا نوجوانانو د الله د رسول احادیث تاسو په انتظار دي او د قران آیاتونه تاسو په انتظار دي د ځان نه د يهودو د نسوارو نوجوانان مو جوړوي د مشرانو قدر کوي د عزتمندو قدر کوي د غریبانو قدر کوي د قران او د حدیث حفاظت کوي دلته په کمره کې به یو میلو ناس او ناس به وي عذاب خبر نشته ازون د اکثر کالکان وي ای اوس پوه شو اوس زمونږ د مولوی صاحب دا خبرین دي کړي د خپل مولا سره تکم ځکه نه سلام خو چې بل طرف ته سلام ګرځي ته فایدار دی کنه ته دا غسر یو 2 غنټه کې نه ته سواوري دغه میلو له خطا 4 او 5 غنټه ور کړ دي او زمونږ د بانګي له قاعده بس کم طرف ته سلی یا طرف ته کېږي بل پکې راشي چې دا حدیث عجمی سازش ته موږ نصیب قران پکار دی زمستان یاد د قبر نه راپاس یو ماته دا ثابت کی بغیر د حدیث د قران د الله کتاب دی په دې د خدای د سخت کم دی په دې د خدای شتم کم دی دا خو چې ته منی په دې به منی چې جبرئیل راغی او په غار حرا کې نبی علیہ السلام ته وی اقرا هغه ما نبی قارین ځان سره نږدې کو اقرا وی ما نبی قارین چې دا دې نه منی ته قران ومنه حدیث قران دا دواړه د الله حکم دی یو وحی جلی دا یو وحی خفی دا قران کریم متن دی احادیث د رسول الله د دې تشریح ده او زمارونو فتنه ډیره خوږی هر ګناه چې دی په دې کې لذتي د سوشل میډیا دور دی د بيدینو خلکو بیانونه ما اوري په ایمان کې زمونږ په صفر وای موږ د مولیانو نه خدای دومره قوي اعصاب را کړ دي په یو وخت موږ زمونږ دا پټکی خلکو راغستې دي د چا زامنو ته چې موږ سبق وایو چاته چې موږ سپاره وایو چاته چې موږ شپږ کلمې ویلې چاته چې موږ ویلې پلار ته به داجی وي مور ته به امیجی وي فزیکس کیمستري بیولوژي کې په یو چپټر کې دانشته دا موږ ویلې هغه کې اوسې دي چې وګټه وخوره په اي طریقه كانت هر څنګه چې یتیم په جوړو خوراک وکړه هغه خلکو زمونږ پټکی راغستې دي او دا یو تلیکل دي چې یې مولا اور یې ګدا ایک جیسا ہے او پس پی باندې لګول او موږ پیژنوم چې دا د روس والا ځوی نه دی او دا د یورپ نوم نه دا زمونږ د محلي کسته پلار خپل شمنور پختن دی خدا تری ترام ته خدای پیدا کړی دی او دا چل کوي باغی لپاسم زمونږ پروانه رونو د خدای دین نه کمیږي ومنګ د الله د دین چوکیداران یو تاسو ټول مدرسې تاسو دي جماعتونه تاسو مليانو سره سدي دا تاسو خادمان دي او د الله د دین غل نه یو آینده به عزم وکړو چې چرته د الله د دین خلاف پوس پنه کو پارټي زمون خپل خوخي دي چې کمی ته ځای تاسو ته اجازه ته او چې د کمی خبرې د رسول الله د سنتو سره اجازه تعلق ته او د الله د حکم سره او د جماعت او د مدرسې سره ده موږ به د دینانه غم نه دا یو لوی عبرت والو چې دا سړی دیندار نه وي او دا نیک نه وي او د ځامن نیکان نه وي او د جنازه کې به دومره خلک نو حاضر شي نور جنازو کې دومره نه الله پاک چې دله دا غټ حیثیت د مر نه رسو ورکو دا د په دینداري باندې نو الله تبارک وتعالى دې موږ ټول دیندار کی او دې الله مرحوم مغفور کی واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین